نغه ما ته وایي چې د شام ذکر په قرآن کې دی، په حدیث کې دی چې برکتونو والا ښار دی، خو زموږ په ټول شام کې دومره مدرسې نشته چې څومره ستاسو یوه ضلع کېږي. نو ما ورته ویم یو بله خبره درته وکړم. نو هغه وایي چې ما ورته وایي ستا په شام کې چې ټول څومره مدرسې دي، ستا ګورمنټ هغې ته ځمکې الاټ کړي دي، بیا ستا ګورمنټ په هغې کنسټرکشن کړی دی، ستا ګورمنټ جوړې کړي دي، او د هغې چې څومره تنخواګانې دي اصلي ستا ګورمنټ یې ورکوي. او زما په پاکستان کې ما ورته وایي 1 لاک نه زیاتې مدرسې دي او جوماتونه خو کروڑ پورې به رسېدلي تقریبا. نو ما ورته وایي زمونږ دا ټولې مدرسې او جوماتونه الحمدلله د عوامو ځمکې ورکړي دي او عوامو جوړ کړي دي او عوام یې خرچه برداشت کړي. ما ورته وایي دا بهانه الله زمونږ د خلکو له کتلې ده چې دا مدرسې هم دی چلي، حکومت یې نه چلي، جوماتونه هم دی چلي. جومات خو یو سړی پرې پړ دی، د محلې سړی پړ دی، دی به جومات ته د بجلی بل هم ورکوي، دی به جومات کې دغه هم لګوي، سودر هم لګوي، دی به په جومات کې دروازې هم لګوي، دی به رنګونه هم کوي، دی به ماربل او دغه هم ټایرونه هم لګوي، او دی به د جومات بلونه هم ورکوي. د جومات هر څومره ضروریات چې هغه به دا سړی کوي، ځان یې پړ ګڼلی دی. دا ډېره لویه خبره ده. خو تاسو پوهېږئ نه په دې څیز، دا خو چې کله تاسو د حشر میدان ته ورشئ تاسو ته به خپل حیثیت معلوم شي چې موږ او تاسو باندې الله دا لوی فضل کړی دی چې دا څیزونه یې موږ ته حواله کړي دي. دا په بهر دنیا کې نشته. بهر دنیا حکومتونه دا کوي. په هندوستان کې زه بوپال ته تلم اجتماع، د تبلیغي اجتماع په 2007 کې. نو په بوپال کې تبلیغي اجتماع وه. نو ما تپوس وکړو، نو مودي سرکار چې دی، مودي سرکار نو د اجتماع د باترومونو او د بجلی ټوله خرچه ګورنمنټ اف انډیا ادا کړې ده. او بیا د نواب عبدالحمید قبر له لاړه. دا په مدھیه پردیش کې بوپال کې بره په غار کې چینی مندر دی د هندوانو، هغې سره د نواب عبدالحمید قبر دی. بیا دې خوا زه د نواب عبدالحمید قبر ما هلکانو دی په دې غر په خېجو په زو به خامخا ما ته ډیم دلي والا ملګرو ما ته وایي چې تاسو ولې لکه دې خبر له خامخا مې ځکه زه چې د کله انډیا ګورنمنټ ته د خپل دغه پرېښودو د مدھیه پردیش بوپال جدا سټیټ و، څنګه چې سوات جدا سټیټ و، ده ورته دا پرېښودو. نو ده په شرایطو کې دا لیکلي وو چې دې ځای به د امام تنخوا او د جومات اخراجات چې دا به ګورنمنټ اف انډیا ادا کوي، او تر اوسه هغه د جوماتونو خرچه چې دا ګورنمنټ اف انډیا ادا کوي. نواب عبدالحمید دا لیکلي. نو ما د نواب عبدالحمید په قبر کې دا ولیدل چې په هغې باندې دا لیکلي وو. خیر بهرحال چې دا ماشوم ورته پاڅېدو، نو دغه استاد چې کور ته لاړو چې زه اصلي نسخه ګورم. هغه وخت کې په زمانه کې داسې وه، اوس هم استادانو سره په کلاس کې جدا نسخه کور کې جدا نسخه، خو هغه هم په قلمي وه. نو قلمي او په چاپ کې خو فرق نه راځي، قلمي کې خو فرق راځي. استاد چې کور ته لاړو اصلي نسخه وکړه، نو واپس راغی، ماشوم ته راپاڅه، محدثین حیران، ماشوم راپاڅه، ورته ویې بچیه وایي چې د ابراهیم د زبیر بن عدي نه دا روایت نه دی اورېدلی. نو چا نه یې اورېدلی دی؟ وایي چې ده د ابوزبیر نه اورېدلی دی. ابراهیم د ابوزبیر نه، زبیر بن عدي نه ابوزبیر، لږ غوندې فرق دی نوم کې. هغه ورته وایي وایي بچیه دا خپل قلم دې راکړه. نو دا د 12 کالو ماشوم یا د 14 ده ورته خپل قلم ورکړه، د هغه زمانې چې کوم قلم و. نو هغه استاد په خپله نسخه کې ټیک کړه د هغه په قلم باندې چې عن ابراهیم عن ابي الزبیر، چې دا عبارت یې ټیک کړ. ورته وایي بچیه ته څوک یې؟ نوم دې څه دی؟ وایي زما نوم محمد دی. وایي د پلار نوم دې څه دی؟ وایي اسماعیل دی. وایي ته د کوم ځای دی؟ چې د بخارا یم. لا امام بخاري شوی نو زه مې د بخارا یم. ورته وایي بچیه احادیث درته څومره یاد دي؟ وایي بس چې دې وخت کې خو راته 1 لاک یاد دي. خو څنګه راته یاد دي؟ ما ته حدیث یاد دي. نو زما ته به دا یاد دي کلمتان حبیبتان الی الرحمن او خفیفتان علی اللسان او ثقیلتان فی الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. یا ورته حدیث یاد دي انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. دومره به حدیث د بخاری دی. زه به دا حدیث واورم، یا به زه اړم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. یو حدیث به دغسې ووایم، لیکن چېرې زه چې کښېنم نو زه دا نشم ویلی چې لکه اوس زه دې حدیث ته کښېنم قال حدثنا احمد بن اشکاب عن محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة. روایت د سند د راوي سره زه نشم بیانولی. په سوګیات کې مې 20 بیان کړي، 50 بیان کړي،
دی ورته وایي استاد جي وایي صرف احادیث راته یو لاک نه دي یاد وایي دا احادیث چې ما د چا نه اورېدلي دي هغه د چا نه اورېدلي دي هغه د چا نه اورېدلي دي ما ته د هغه استادانو کورونه معلوم دي تاسو سوچ دا علما خبره بیانوي چې دا امام بخاري چې نو د بخاري ته یو ځل راغی ډېر موده بعد نو دا سړی مشهور شي د سره حسدیان ډېر زیات وي نو دی خو د پای یو ذهین انسان لکه موږ نن پاکستان کې وایو د پای ذهین څوک دی نو موږ وایو قاضي فضل الله صاحب دی موږ وایو مفتی رضا الحق صاحب دی موږ وایو منظور منګل صاحب دی موږ وایو داسې د حقانیه اساتذه کرام یا د لولو محدثین موږ وایو دا د پای ذهینان موږ داسې وایو نو هغه زمانه کې به چې چا وي چې د اخري ډیګری ذهین څوک دی نو په یو زمانه کې انورشاه کاشمیري به یادېدو نو هغه زمانه کې به خلکو انورشاه کاشمیري دومره زموږ د دارالعلوم دیوبند عجیبه شان دی انورشاه کاشمیري نو څو سره د دارالعلوم دیوبند کې ناست مال ناشتې پروګرام کړو د هغې زموږ په یو مسله خیر بحث هم شو په دې سماع النبي باندې په دې بحث شو هغې د عدم سماع تایید لیکن چې بیا علما هغه د دې طرف نه د خلکو خرافات ولیدل نو هغې بیا وروسته تایید شو چونکې دارالعلوم دیوبند ولې نو دی اوسېږي په دې دارالعلوم کې زوړ کړي او سبق هلته هغه بلکې پړاوی د انورشاه کاشمیري هغه اوس هم دي سره دی په دویم چت کې دی ما انورشاه کاشمیري چې کوم ځای لیکل کړي وو خیر انورشاه کاشمیري رحمت الله علیه دغه ته لاړو مدینې منورې ته نو هلته یو کتاب ولیدو ضخیم لوی کتاب دی څومره جلد دی هغې ته یې دا ماته لږ میلاو نه شي دغه ته هغې ورته ویل دې ځای کې که مطالعه کې وکړه ځان سره یې نه شي ویلی هغه ورته بس دې ځای مطالعې اجازت راکوي هلته کې د مطالعه وکړه او چې واپس خپل وطن ته راغی نو هغه ټول کتاب یې هوبهو هغسې جلدونه ټول ولیکل او هغې یې ولیکل ویې دا مه ولیکل هوبهو داسې دغه ته وګورئ ابوالکلام آزاد ترجمان القرآن لیکلی دی نو ترجمان القرآن هغه په جیل کې چې کله هغه په دغه کې په جیل کې غالبا په اټه کې و یا کوم ځای نو په هغه جیل کې 3 جلد هغه له انګریزانو اوس وضع نو ده په هغه جیل کې بیا دغسې پروت و نو سره موادو او د ترجمان القرآن هغه نه 3 جلده کې ده ولیکه ذهینان الله پیدا کړي امام بخاري ورته وایي ما ته یو لاک احادیث چې ما د چا نه اورېدلې دي هغه د چا نه اورېدلې هغه د چا نه اورېدلې نو ما ته د هغې کورونه هم یاد دي معلوم دي راته دومره الله په خپله زندګۍ کې شپږ لکه احادیث درته بیا یاد دو لاک په دې کې صحیح او نور غیر صحیح دا امام بخاري ته یاد دا کتاب هم چې لیکلو ما تاسو ته ولیدل 2 رکعاته نفل به وکړو بیا به غسل به اول وکړو 2 رکعاته نفل یو حدیث به صرف لیکلو او دغه امام بخاري چې و دله الله برکات هم ډېره ژبه ورکړي دا ذهن کې کېدی چې دا موږ چې کتاب ته ناست یو نو دا وړوکی سړی نه و دا وړوکی سړی نه و دلته علما راجمع شو 100 علما 10 علما انو ټولو لس احادیث یاد کړل او د سره بغض و حسد انو هغه حدیثونو کې راویان غلط کړل د راویان نومونه غلط کړل د ده مخې د چې په نمبر وار یو پاسې د هغه لس احادیث به په ټولو کې د راویانو نومونه غلط کړي بل پاسې د هغه د راویانو نومونه دا د ذهن یو عجیبه غوندې کرشمه درته زه بیانوم روان چې 10 دی 100 10 دی ویلی شي که نه لږ سبا په ماشومان د اردو پاړې نه شي ویلی 10 دی 100 ویلی شي دا ماشوم ته ما ویل 23 وي 23 څه ته وایي پښتو کې ووایم 23 وي او که نه دغسې پښتو کې وایم 10 دی 100 دی څه پېژني په بله اړېدلی خیر نو هغه ما خبره څه کوله لس یې ورته واورو د علماو ته ټولو ته دا پته ده چې امام بخاري پاڅېده هغه ته یې ویل چې دا لس احادیث به ستا اورولی شي هغه ورته ویې 2 خبرې دي وایي دا ټول داسې نه وه اول بار تاسو چې په دې کې کومې غلطۍ کړي دي راویان بدل کړي دي نو د هر یو کس لومړي نمبر کې چې کوم عالم وغېدل او کوم لس یې غلط بیان کړو د هغه غلط په اول د هغه په انداز باندې بیانوم ورپسې به په صحیح انداز بیانوم نو نمبر وار د یو حدیث غلط صرف دا نه چې ټولې به صحیح بیان نه او بیا زه د ټولو هغې غلط او صحیح دواړه بیان کړه نه وی چې کوم کس نمبر وار کوم غلط بیان کړی دی هغه به غلط ورپسې صحیح بیا به دویم نمبر حدیث هغه بیان کړی دی اول به د هغه غلط بیان او ورپسې به صحیح ځکه چې حدیث مو غلط نه راوي غلط
که حدیث غلط کی بیا کفا بالمرء کذبا یحدث بكل ما سمع على اندرازي امام بخاری وی راوی غلط بیان کړی د غلط راوی هم بیانو بیا به صحیح کوم تصحیح کوم چې نس دا راوی دا غلط بیان کړی اصل راوی چې نو غدا سي نو په دې اندازې 100 حدیث د غلط سره او 100 حدیث بیا صحیح وکړي هغه سړي دا کتاب لیکلی او په ټوله دنیا کې اصح الکتب بعد کتاب الله ورته ویل شي د کتاب الله نه بعد د قران نه بعد الله دغه درجه ورکړي اگر چې زموږ سره اختلاف شته لا يمس الا المطهرون کې اختلاف شته ډیرو ځایونو کې ډیر اختلاف و سره په بعض ځایونو کې لیکن او دې چې څو وخت پیدا شو نو دې ګورې مستور ګړوندو دې چې څو وخت پیدا شو محمد بن اسماعیل دا کتاب چې لیکل دا د جلد کې یو دومره پلي دا ګورې ورته تاسو دی حدیث د صرف ګورې دا دومره یو بل دی موږ نن سبا وایو چې فلان کې زما مشر ځوانو سړی باندې غلامونه به هغه زموږ مشر دا ګورې زموږ مشر داو نن به په موږ نه پوهېږي هغه زموږ مشر وي ګورې تاسو حیران خفه کېږئ ما خبره باندې په زکات نه پېژني زموږ مشر حج نه پېژني زموږ مشر علمي دنیا